अस्सलाम वालेकुम। ما مخکې د یوټیوب حواله سره یو ویډیو کړی و چې یوټیوب نه پیسې څنګه ګټو او د یوټیوب نه د پیسې د ګټلو طریقې کار څنګه دی. نو په هغه باندې ډیرو مرګرو ماته چالي بای په دې باندې یو لانګ ویډیو جوړ کړه، یعنی اوږده ویډیو جوړ کړه. نو دا ویډیو کې به اوږده نه وي خو تفصیلات په پکې وي، معلومات په پکې وي چې یوټیوب نه خلک پیسې څنګه ګټي. دا بار بار چې کله د یوټیوب د خبرې کوم زه نن په دې ویډیو کې ټول هغه کنسپټ هغه خبرې کوم. نو راځئ زما سره په دې ویډیو کې د اخره پورې، خو ویډیو به لازمي اخره پورې ګورئ، بالکل په پښتو ژبه کې درته لګیا یم چې ګوره د یوټیوب زده کړه وکئ. دا ستاسو د فیوچر پلان دی، د فیوچر د مستقبل د کامیابۍ هغه لار ده چې دا یوټیوب ستانه یو کامیاب انسان جوړولی شي. نو راځئ زما سره دا ویډیو د اخره پورې وګورئ. د یوټیوب نه پیسې څنګه ګټو؟ اولنی سوال په دې باندې ما مخکې ویډیو کړی خو بیا مو واورئ. اولنی خبر دا ده چې یوټیوب تعالی د څه پیسې درکوي. د ویوز پیسې ورکوي، د لایک پیسې ورکوي، د کمنټ پیسې ورکوي، که د شیر پیسې ورکوي. ټول نه اولنی خبر دا ده چې یوټیوب د دې یو سیز روپۍ هم نه ورکوي. یوټیوب چې کله تعالی پیسې درکوي کله چې ته د دې کرایټیریا پوره کړې، یعنی مطلب هغه 4000 غنټه واچ ټایم او 1000 سبسکرایبر، نو تا ته به یو بټن راشي چې هغې ته وایي اپلای فار مونټایزیشن. ته به مونټایزیشن ته اپلای کې او دا کله کېږي 12 میاشتې ټایم یې تا سره. که په 12 میاشتو کې تا دغه کرایټیریا څه ته وایي؟ اهلیت ورته وایي. ته د دې قابل شوې چې یاره ته 1000 سبسکرایبر په 12 میاشتو کې پوره کړه، یعنی په یو کال کې. نو تا ته به د یوټیوب له طرف نه دغه میسج راشي چې ته اوس مونټایزیشن ته اپلای وکړه او د یوټیوب پارټنر پروګرام چې ورته وایي YPP یوټیوب پارټنر پروګرام ته، نو هغې کې به بیا ته مونټایزیشن ته اپلای وکړې. ستا مونټایزیشن به هغوی اکسپټ کړي. دغه ځای کې به ایډسنس اکاونټ چې کوم دی هم ته جوړ کړې ځان له. ایډسنس اکاونټ د څه دپاره یي؟ ایډسنس اکاونټ د دې دپاره یي چې په دې باندې به ستا د یوټیوب سره کنیکشن شي. یعنی ته چې په یوټیوب کې منتلی کومه انکم وکړې، کومې ویډیوګانې وخیجې او په دغه ویډیوګانو باندې ایډز راشي، اشتهارات راشي. تاسو به ډېرې ویډیوګانې په یوټیوب ګورئ، په هغې به هغه اشتهارات راځي، هغه قسم قسم. نو دغه اشتهاراتو باندې تاله یوټیوب پیسې درکوي. اوس دغه اشتهارات تاسو ته ما خبر وکړم چې یوټیوب د ویوز پیسې نه ورکوي، صرف د هغه اشتهاراتو ستا په ویډیوګانو چې وچلیږي. ولې چې کله ته د یوټیوب کرایټیریا پوره کړې 1000 سبسکرایبر 4000 غنټه واچ ټایم، نو ستا چینل یو گروینګ چینل شي. یعنی یوټیوب دا خبره ومني چې واقع دا کس حقدار دی د دې YPP پروګرام، د یوټیوب د پارټنر پروګرام حقدار دی. نو هغه تعالی مونټایزیشن ته اپلای وشي او ستا بیا د هغې نه ستا په ویډیو باندې یوټیوب اټومیټیکل ایډز آن کړي. ایډز وایي اشتهاراتو ته، دغه چې مونږ روزانه ګورو. نو دا چې کله آن شي نو دغه بیا په هر ویډیو که ستا نننۍ ویډیو، سبانۍ، د کال ویډیو وي، خو چې په هغې باندې ایډز راځي، اشتهار راځي او چې کله 1000 اشتهار راشي که نه، نو دغې ته CPM یا RPM هم ویلی شي. نو په دغې باندې تاله یوټیوب د CPM RPM ویډیو په دې باندې ما یو ویډیو کړی د په دې CPM RPM باندې هغه ورشئ تاسو وګورئ، تاسو پوه شئ چې CPM څه ته وایي، RPM یعنی هزار چې کوم امپریشن ستا په ویډیوګانې راشي، یعنی امپریشن څه ته وایي؟ دقه ایډورټایزمنټ ته وایي. نو تاله یوټیوب د ایډورټایزمنټ پیسې درکوي چې ستا په ویډیوز باندې اشتهار شو شي او دغه اشتهار 1000 اشتهارات دي. که هغه په 10 ویډیوګانې که په 20 باندې، خو چې 1000 وي نو تاله به د هغې د CPM په ترو باندې پیسې میلاوي کړي. اوس په دې ځای کې CPM چې کوم دی دا د هر ملک ځان ده، د ځینې ملکونو کمي، د ځینې ملکونو سیوای. که مونږ خبره وکړو دا وخت CPM چې کوم دی د امریکې یعنی د دغه ملکونو ډېر زیات دی، د UK، امریکا، جرمني، څومره چې دغه ویسټرن یونین دغه ملکونه دي، نو د دغې ډېر زیات سیوای. ولې چې هلته خلک اشتهارات، ایډز ډېر زیات دي، کمپنیانې ډېر زیات دي، پروډکټس ډېر زیات دي، آنلاین پرچیزنګ خلک ډېر زیات کوي. نو که تاسو وګورئ پاکستان، افغانستان، بنګلادیش، انډیا، په دې ملکونو کې یعنی ایشیا ملکونو کې CPM همیشه کم وي، CPM RPM د دوی کم وي. نو که ستا د ویډیوګانې بهر ملکونو کې څوک ډېر وګوري، یعنی مطلب امریکا کې څوک وګوري، فرانس کې وګوري، جرمني کې وګوري، نو دغه شانتي به تا ته د هغې نه پیسې ډېرې میلاوي کړي، یعنی هغه CPM RPM به ډېر زیات وي. یعنی که موږ سوچ وکړو نو تا ته د CPM چې کوم کلکولیشن وي په دې باندې ما ویډیو کړی هغه مو ګورئ، خو زه بیا هم تاسو ته وضاحت لږ شانتي کومه. CPM وایي کاسټ پر امپریشن ته وایي، یعنی ستا
په ویډیوګانو باندې 1000 امپریشن چې راشي او آر پی ایم ریونیو پر مایل یعنی مطلب ریونیو چې کم راځي دغه نه دغه ته وي نو هغه نه چې کم دی تا ته بیا د پاکستان سی پی ایم ډیر زیات کم دی یعنی تقریبا چې 1000 تاسو چې 1000 ویډیوګانې زما وګورئ 1000 ویوز زما په ویډیوز راشي او 1000 امپریشنز اشتهارات نو ماته $1 تاسو نه هم ملاویږي صرف $1 د 1000 ویوز او د 1000 امپریشن د 1000 اشتهاراتو خو که زما دغه ویډیو 1000 کسان په امریکا کې وګوري لندن کې وګوري جرمني کې وګوري فرانس کې وګوري نو ماته به $10 ملاوي شي یعنی سوچ وکړه چې $1 او $10 د 1000 ویوز او د 1000 امپریشنز ملاویږي ټیک شو نو څونه غټ فرق شو پکې نو صرف دغه وجره چې ځینې خلک هغه په اوس دلته کې دا خبره کول تاسو به ډېرې ویډیوګانې وګورئ پای کې خلک تاسو ته وایي یوټیوب د 1000 ویوز $100 ورکوي د 1 لک ویوز $100 ورکوي د 10 لک ویوز $100 ورکوي نو دا ټول دروغ دي تاسو ته ما خبره وکړه چې یوټیوب د ویوز پیسې نه ورکوي ها البته ستا ویډیوګانې چې په واچ ټایم کې راځي خلک ډېرې ګوري نو هم په هغې باندې یوټیوب چې کم دی تاله پیسې درکوي دغه ته وایي آر پی ایم ستا ویډیو چې خلک په شوق ګوري لکه اوس تاسو د پاکستان چې کوم نادر بای دی که نه پیپور پکاو نو دغه چې کومې ویډیوګانې کوي نو د هغې ویډیوز خلک ګوري ډېر نو یو چې کله تاسو د نادر پای په ویډیو باندې کلیک وکړئ نو ایډز راشي خو چې کله تاسو نیمایي ته لاړ شئ یو بل ایډز راشي نو دغې ته وایي آر پی ایم واچ ټایم واچ ټایم څه ته وایي چې کله ستا ویډیوګانې په شوق خلک ګوري نو دغې ته واچ ټایم وي او چې کله دا ویوز والا چې کم کسي دا ویډیو چې ګوري نو په منځ کې دله بل ایډز راشي نو دغې ته وایي واچ ټایم یا آر پی ایم دغې باندې هم پیسې ملاویږي چې ستا ویډیوز خلک په شوق ګوري ستا فیني ستا داسې فیني چې هر مطلب ستا سره مینه کوي نو هغه ستا لکه اوس ته زما د ویډیو ګوري او نیمایي ته به رارسېدلی تا له یو ایډز رام شي یا به درله نه راغلی یا به درته راشي نو دغه چې کم دی د دې ځان له پیسې ملاویږي نو یوټیوب چې کم دی تاله د کمیشن دغه چې کم آر پی ایم سی پی ایم پیسې درکوي او د هر ملک ځان له کم وي زیات وي اوس راځم چې یاره مطلب د دې کنسپټ نه تاسو کلیر شوئ چې یوټیوب د ویوز پیسې نه ورکوي خو د دغې واچ ټایم پیسې ورکوي او د اشتهاراتو پیسې ورکوي دلته کې یوټیوب چې کم دی بیا دا پیسې تاله درکوي کله ګورئ یوټیوب د 1 تاریخ نه وره د 30 تاریخ په منځ کې چې ته کم کار وکړې کم محنت وکړې ویډیوګانې اپلوډ کړې ویوز راشي اشتهارات دغه هر څه پیسې جمع کړي په وایټ سټوډیو کې وایټ سټوډیو دا ریلیز کوي کله ایډسنس اکاؤنٹ ته په هر 1 تاریخ یعنی 30 ورځې دا جمع کیږي په وایټ سټوډیو کې او بیا په 1 تاریخ باندې ایډسن بیا په 1 تاریخ نه سوري په 11 تاریخ یعنی یوټیوب 30 دن ستا محنت ته ګوري او بیا 10 ورځې یوټیوب پینډینګ کوي ستا په دې پیسو کې نو په 11 تاریخ یوټیوب د وایټ سټوډیو نه ستاسو هغه پیسې لرې شي دلته کې څه خلک وایي یاره هغه ډالرز ورک شو ډالر چېرته لاړل دا چېرته نه تلي دا ایډسنس اکاؤنټ ته تللی دي چې کله دا ایډسنس اکاؤنټ ته لاړ شي نو هلته کې به تا ته $10 چې ستا په ایډسنس اکاؤنټ کې جمع شي نو تا ته به یو پین راځي هغې ته وایي پین ویریفیکیشن دغه به لازم کې ایډسنس پین دی ته وایي دا به هر چا په تاسو به هم دا لمحه راځي چې کله تاسو 1000 سبسکرایبر پوره کوئ ستاسو په ویډیوګانو باندې اشتهارات شروع شي مونټایزیشن وشي نو تاسو له به هم $10 ستاسو په ایډسنس اکاؤنټ کې بیا جمع شي او تاسو ته به د هغې نه چې کوم دی پین به تاسو ته پین ته به اپلای کوئ د هغې بیا طریقې کار دی پین ته به چې اپلای کېږي نو تاسو ته به کور ته پین راځي په هغې کې 3 پیرې پین ته به اپلای کوي په 4 پیرې کور ته رانه شي نو په هغې باندې بیا خلک په خپله به د موبایل کې هم کوي او بیا اټومیټیکل د هغې انولي هغې ته وایي یعنی مطلب مینولي سوري مینولي هغه کېږي او هغې کې بیا دغې ته ضرورت نشته چې یار مطلب پین رانغی او یا دا به څه کېږي ایسته ما په خپله داسې کړی ما 3 میاشتې انتظار کړی ما ته دلته په سعودي عرب کې پین نه و میلاو شوی نو ما په خپله مینولي بیا وکړو پین ته چې اپلای وشي د هغې نه بعد بیا ستا په ایډسنس اکاؤنټ کې رو انکم اولنۍ میاشت انکم ډېر کم راځي سره راځي نه یعنې د ډېرو خلکو نه راځي زما چې کم دی صرف $43 جمع شوي یعنی $100 چې کم دی دا به لازمي یوټیوب وایي چې $100 نه دي دا به ستا ریلیز کېږي او اوس به دغه پیسې کله راځي ستا لاس له به کله راځي چې کله ته ایډسنس اکاؤنټ جوړ کړې ایډسنس اکاؤنٹ کې $10 جمع شي پین ته اپلای وکړي او پین راشي نو اله چې کم دی پین ویریفیکیشن سره ایډریس دغه مکمل ارسه به وشي نو بیا به تا ته څه راشي
بیا به ته چې کم انتظار کوې نو ستا چې پیسې چې په ایډسنس اکاونټ کې جمع شي نو تا ته به یو بل ایکشن بټن راشي هغې ته وایي خپل پیمنټ میتھډ وکړه خپل بینک اکاونټ په دې کې ورکړه نو څوک ویسټرن یونین ورسه ورکوي څوک پکې خپل د پاکستان کې چې کوم یو بی ایل دی حبیب بینک دی نو ما پکې د سعودي عرب بینک کنیکټ کړی دی نو ما ته اټومیټیکل موبایل ته صرف یو میسج راځي او دا میسج کله راځي په هر 21 تاریخ یوټیوب تا ته یو په ګوګل باندې ستا جیمیل ته یو میسج کوي چې چیک یور ریسنٹ پیمنٹ خپل تازنې چې کم پیمنٹ دی کم د یوټیوب دی هغه وګوره مونږ تاله پیمنٹ درولېږو په 21 تاریخ باندې ستا د موبایل ته یو میسج راځي او په دغه ټایم کې د انسان د زړه ډېر خوشحالي چې دا وګوره زما هغه محنت رنګ راوړي دا به په تاسو هم راځي نو 21 تاریخ باندې ستا د موبایل ته جیمیل ته یو میسج راشي او بیا دا کله راځي ستا بینک اکاونټ ته یعنی دا خو صرف تاسو د جیمیل له طرفه یعنی د ایډسنس اکاونټ نه ستا پیسې راووتې چېرته په 15 ورځو کې به 5 بزنس ډیز کې به دغه پیسې چېرته راځي ستا د بینک اکاونټ ته یعنی د 21 یعنی په 11 تاریخ باندې ایډسنس ته رالی د چېرته نه د یوټیوب نه ایډسنس ته رالی د ایډسنس نه به په 21 تاریخ تا ته یو جیمیل باندې یو میسج راشي او د 21 نه په 15 ورځو کې یعنی 26 او 27 د دې په منځ کې که ته پسې بینک ته ځې او که ته وایې چې نه زما دې موبایل ته دي په خپل بینک اکاونټ کې راشي او بیا چې کم دی خپل اے ټي ایم کارت ډیبټ کارت هغه لاړ شه بینک اے ټي ایم ته راوې باستي نو ما دغه طریقې کار کړی دی زه به صرف سره بینک ته ځم نه ما دې موبایل ته دغه میسج راځي نو دغه کرایټیریا دغه هغه باندې پوه شوې عمل باندې چې په هر 21 تاریخ تاسو ته د یوټیوب د طرف نه یو میسج راځي او دغه شانتي 26 27 تاریخ ستا د لاس ته هغه کیش ملاو شوی نو په هر 21 تاریخ دا میسج راځي صحیح ده بل هغه خبره چې یاره یوټیوب کې زمونږ ویډیوګانې ولې مخکې نه ځي څنګه به وایرل کو ځان مخکې به څنګه لاړ شو دغه شانتي ګوره په یوټیوب کې د محنت او کم کس چې محنت کوي هغې له الله پاک د هغې سیله ورکوي داسې مه وایه چې علي خان نن د یوټیوب نه پیسې ګټي دا به د چېرته کې محنت نه یې کړی یا دته به بس په یوه میاشت کې دا هر څه شوي دي نه 3 کاله سټرګل 3 کاله هارډ ورکینګ 3 کاله محنت اوس پته وی چې ته خو د یوټیوب نه دومره دا خو زمونږه لکه دا اوس دا پیسې نه دي دا کمې چې راځي یعنی مطلب تاسو ته ما په یو ویډیو کې خپل انکم ښودلی مو دا اوس لږ دی خو څومره چې ته ډیلی مخکې ځې ویډیوګانې خیجې خپل ذهن کې دا سوچ ساتې ګوره اول ما مخکې ویډیو کړ پای کې ما ویل چې ګورئ همیشه دا سوچ مه لرئ چې په یوټیوب کې به څونه پیسې ګټم دا ویوز پیسې به څنګه میلاویږي دې خبرو نه راوځئ اول به ځان انویسټمنټ وکړئ اول خپل چینل ګروینګ کې وکړئ یوټیوبر فالو کوئ هغه یوټیوبر یو لیډر غوندې رهنما چې تاسو ته صحیح لارې ښایي چې دا ټریک فالو کوئ دا ټریک فالو کوئ داسې وکړئ زما هم تاسو له وایرل کنټینټ راوړی شوې چې ما ورته ویلي و چې خلک وایي که نه یار وایي 24 غنټو کې به چې کوم د یوټیوب چینل څنګه ګرو کوو یا وایي په یوه هفته کې به 1000 سبسکرایبر څنګه پوره کوو دا دروغ دي هغوی در باندې صرف ویوز وګوري لاندې چې وګورو کمنټس یې آف کړي نو زه تاسو له ریل هغه کومه ما تاسو له ګروپس جوړ کړي دي 20K ممبرز دي 20K څه ته وایي 20,000 ممبر دي زموږ سره تاسو یو بل نه سپورټ کوئ تاسو لایک نه کوئ تاسو یو بل واچ ټایم نه ورکوئ سبسکرایب نه کوئ نو زما په دې کې څه غلطي ده کاش چې داسې یو ګروپ ما ته معلوم وي چې په هغې کې سبسکرایبر وی نو ما به خپل سبسکرایبر په یوه هفته کې پوره کړی وی او تاسو سره وسم اول زما یو 2-3 یوټیوبر وکتل زما شکریا ادا کوي علي بھائی مونږ ته په دې ګروپ کې ډېر هغه میلاو شو زما شکریا ما ادا کوئ دا غرب ادا کوئ چې تاسو له داسې یو پلیټفارم د ترڅه شته دی هغې کې تاسو که زه درله اسان نشم کولی نو خپلو له یو بل له خو وکئ که نه او بل دا خبره چې عرب مونږ اکثر ډېر زر هار بیلو نه کیږي او مړه دا ګران کار دی او 1000 سبسکرایبر نه پوره کیږي او 1000 سبسکرایبر پوره شو دا 4000 غنټه واچ ټایم ستا څه دی خو یو پیسیو انکم دی یو پیسیو کار دی ته خو اکټیو وته یې هم نه ته ورسره نور کارونه هم کې کالج ته ځې یونیورسټۍ ته ځې جاب کې ورسره بال ورسره چې کوم دی ملګرو سره خپل کرکټ گیم وغیره کې یو پیسیو انکم دی یو نه یو ورځ خو پکې کامیاب شي که نه ما دا اوس لکه زه دې پیسو ته خو نه یم ناسته یوټیوب خو ما له خوند راکوي زه جواب هم کومه زه خپلو پښتنو وروڼو ته ښه پیغامات ورکوم دغه ټیکنالوژي سره ریلیټډ ویډیوز هم راوړم یوټیوب هم متخیمه نو زما له الله پاک د دې هر څه سیله راکوي صحیح ده نو تاسو هم خپل کریټیو مایند ښه سوچ ساتئ تاسو باندې به هم یو ورځ راشي تاسو هم به یو ښه یوټیوبر یي او زه کامیاب یوټیوبر څه ته یم چې هغه بس دومره کولی شي چې ځان له جب خرچه پیدا کولی شي دغه پوره ده
ویډیو بیا اوږده کېږي بیا تاسو هم بور کېږئ. نو د داسې ویډیوګانو دپاره زموږ سره اوسېږئ. که ویډیو مو خوښه وي لایک ضرور راکړئ او هغه ملګري چې کوم یوټیوبرز دي هغه ضرور ځان سره انوایټ کړئ او دعوت ورکړئ چې راځئ دغه یوټیوب دا سفر مونږ شروع کړی. د ډېر وخت نه لګیا یو زیات ملګري والي بھئ تا د یوټیوب چې کوم د کورس پرېښی هېڅ ما نه دی پرېښی، خو اکثر کله مصروفیات شي ویډیو لیټ شي نو په هغې باندې به لږ لیټ راځم. خداحافظ. په خپلو دعاګانو کې یاد ساتئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.